د جاهلیت عمل هغه دا نوحه دا ویر کول دی په دې مړو باندې. نوحه ویر دی ته ویل کېږي چې رسمن په مړی باندې جړا کېږي او د دغه مړی چې کوم هغه صفات یا پکشته یا نشته ده، خو په دغه ټیم کې دی ورته شروع شي وې زمارورت خدا شان وی لکه د غر، نو دا غر ته نه جوړ کی او کله ته نه یو بلا جوړه کی، کله ته نه بلا جوړه کی، نو دا د دروغ دا ویر چې کېږي په دې باندې الله خفه کېږي. نو دا ویر به هم نه کوي په مړو باندې، که هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی او که نور حضرات دي په دې باندې به ویر نه کوي. ویر کول دا ناجایز دي، ناروا دي. که چېرته موږ په دغه ویر پسې کینو او دغه کارونه کوو، نو په کال کې یو ورځ هم دا شان نشته چې یو لوی شخصیت په دې کې مړ شوی نه وي. نو زمونږ ټوله زندګي به په جړاګانو کې تېره شي. نو اول به د خیره سره د مړینې ورځ به مناوو، او چې د هغې نه فارغېږو بیا به د بل چیلم پوره شوی وي، د هغه به چیلم مناوو، د هغه بل به بیا کال پوره شوی وي، د هغه به کال مناوو، دا بل به درېیمه قل شریف دا به ورته مناوو. نو بس موږ به دغه کار کوو، نو همدغه مړي به لمبوو او دې پسې به جړاګانې کوو، بل کار به زموږ د دنیا نه وي. او دا هر څه نه به پاتې شي. دا د جاهلیت عمل دی، د قمقلو خلکو دا کار دی چې ته به ټول عمر د مړو پسې جاړه. هلکه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا خو مبارکه هستی وه، د هغه غم مه کوه، د هغه فکر مه کوه. هغه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان نیکه لري، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ورته فرمایلی دي چې دا د جنت د ځوانانو سرداران دي، دا د جنت د ځوانانو سرداران. د ځان فکر وکړه، په ځان باندې وجاړه، په ځان باندې ویر وکړه چې ستا به څه حال وي، ستا به څه حشر کېږي. دارنګه د هغې په ځای باندې ډېر شوق نشته، ته خیرات کې او ته فریاد کې، نو د خپل پلار غم وکړه. پلار دې مړ شوی دی، د هغه پسې له خیرات وکړه. خوارکي زندګي سمه نه ده تېره کړې، نو د پلار فکر دې وکړه، د نیکه دې وکړه، د مور دې وکړه، د رور دې وکړه. هغه لوی خلک دي، هغوی ته زما ستانه د جړاګانو ضرورت شته، نه د سبیلونو لګولو ضرورت شته، نه د اسبو ضرورت شته، او نه د خیره سره شبي غریبان د دې مناولو ضرورت شته. هغه په دې باندې څه کوي، څه پیدا ورته رسېږي. نو دا کارونه هغوی پسې مه کوئ. هغوی ته د دې ضرورت نشته دی، د خپل پلار پسې وجاړئ. پلاران مړه شوي خوارکیان زندګي کمزورې تېره کړې ده، نیکه دې مړ دی نو هغه زندګي کمزورې تېرې، هغه پسې وجاړه. که خامخا جاړې، حق د ده در باندې ډېر دی. حق د چا در باندې ډېر دی؟ د خپل نیکه ډېر دی، په نیکه پسې وجاړه او د هغه پسې دیګ پوخ کا، نقدې روپۍ ورپسې خیرات کا. حسین رضی الله تعالی پسې مه جاړه. د هغه ته خو الله ډېر لوی مرتبه نصیب کړې ده. یو طرف ته یو سړی هغه حج ته لاړ شي، حج هم وکړي، او دا حج د عوامو د ګمان مطابق دا د خیر سره د جمعې په ورځ عرفه راشي، نو دی لږ خوشحالی که ډېر خوشحالی، ډېر خوشحالی چې حج مې مو کړلو او حج اکبر خدای راته نصیب کړو. نو حسین رضی الله تعالی عنہ ته خو الله جل شانه هغه شهادت مرتبه ورکړې ده. یو طرف ته شهادت دی، بل طرف ته دا ورځ دا هم بختوره ورځ ده. دا سپیره نه ده، لسم د محرم دا سپیره نه، بلکې دا بختوره ورځ ده. څنګه بختوره ده؟ په دې باندې الله جل شانو ډېرو انبیاء کرامو ته د لوی لوی مصیبتونو نه نجات ورکړی دی. موسی علیه السلام په دغه ورځ باندې د بحر قلزم نه بهر شوی، او فرعون په دغه ورځ باندې هلاک شوی دی. د نورو انبیاء کرامو په باره کې هم علما حضرات دغه وجوهات ذکر کوي، خو هغه لږ کمزوري دي او دا په صحیح روایاتو کې ذکر شوی ده. دارنګه د پخوانه دا د محرم چې لا نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی هم نه دی، بعثت هم نه دی شوی، دا هغې نه وړاندې دا لسم د محرم دا به معظم ګڼلی کېدو. په دې ورځ باندې به دوی د خانه کعبې غلاف بدلولو. نو د پخوانه دا قدر او دا احترام د عاشورې و، دا د عاشورې قدر او احترام دا د حسنینو په وجه نه دی. زمونږ خلک څه وایي، دا د حسنینو میاشت ده او په دې کې خیراتونه کوه، دا چل کوه، هغه چل کوه. نه، خدای خوشحاله که دا د حسنین نه وړاندې دا میاشت شوه. یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. خو د دې اربعة حرم سره سره الله بالخصوص فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. په دې اشهر حرم کې ګناهونه مه کوئ، د ګناه نه ځان بچ کې د سینه چې د دې هغه نحوست او سپیرتوب
استاد دی عمل په وجه پدې کې پیدا شي. دا خو مبارک اوقات دي، پدا د قابل قدر دی، قابل احترام دی، لیکن استاد دغه معصیت په وجه پدې کې بیا نحوست راځي. نو دا نوحې کول، ویر کول، سینې وهل، نو دا سینه کوبي دا اوس دوی عبادت ګڼي چې دا ډېر لوی عبادت دی، نه دا جهالت دی. او د دې سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اعلان براءت کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کوم انسان هغه په دې مړی باندې ویر کوي او په دغه ټیم کې د خپل وخت شو کوي یا گریوان شو کوي یا خپل سینه وای، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، چې څوک ځان ته سپېړې ور کوي او گریوانونه سری کوي او د جاهلیت والا خبرې کوي، نو دا سره زما د امت نه ده. نو ته خو لګې د دې لپاره چې ته ثواب وګټې، نه دا ثواب نه دی. د نبی علیہ السلام د بیزارۍ اعلان کوي، نو نوحې مکوئ، ویرونه مکوئ، او دارنګه ویرونه دې کې شرکت هم مکوئ. چېرته جلوس روان دی او تم پکې ودرې دا مکوه، که عذاب رالو نو ته هم په دې کې مبتلا کېږې. دارنګه تا د غیرو خلکو ډله د جماعت دې مضبوط کړو، د هغوی تعداد دې زیات کړلو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تم د دوی نه حساب شولې، تم د دوی نه بشپېرلی کېږې. یو مسلمانو نو دغه د هندوانو چې کوم دا هولی دین وي او دا زیړ زیړ داغونه چې لګوي، نو دغه مسلمان اسی یو خر پالار روانو په دې ورځ باندې راشه راشه مړه د ټولو خلکو دا زیړ خالونه لګولي چې تا تم یو لګوما. الله په دې باندې په عذاب کې وی گرفتار کړلو چې تا د دغه هندوانو مشابهت ولې اختیار کړی دی. نو په دغه وخت کې به دغه جلوسونو کې دوی ته به ودرېږئ نه به په موبایل ګورئ، نه به په ټي وي ګورئ او نه به دا شان ګورئ، ځکه په دې باندې دوی خوشحالېږي او د دوی د عمل دا د شریعت خلاف دی. نبی علیہ السلام ته نه د بیزارۍ اعلان کړی دی، نو تاسو هم ته نه بیزاره شئ، تاسو هم ته نه بیزاره شئ. اعلان د براءت د دوی نه وکړئ چې نه د دې سره زموږ هېڅ قسمه تعلق نشته دی. پوهېږئ ملګرو که نه؟ نو دا نوحه په دې مړو باندې ویر کول دا جایز دی، ناروا دی. که جایز او روا وی نو پکار دا چې اول خو دا ویر په چا باندې کېدی؟ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیا دویم نمبر کې په ابوبکر صاحب، بیا په عمر صاحب او بیا په عثمان صاحب. د عثمان صاحب چې کوم شهادت، کوم مظلومانه شهادت ته دومره ظلم دا د هیڅ چا سره نه دی شوی. چې کوم ظلم د عثمان صاحب سره شوی دی، د حضرت حسین صاحب سره دومره ظلم نه شوی، ځکه حسین صاحب خو باقاعده مقابله ته ہوتے دی، جنگ ته ہوتے دی. نو په جنگ کې خو مړي کېږي، هلته کې خو څوک تا ته د ګولونو هارونه نه چې یا به مرې او یا به بل وژنې. او عثمان رضی الله تعالی خو په خپل کور کې ناست دی، خلک ورته راځي او ورته هغه کې چې جی اجازت راکړي چې خلک درته نه نه نه، زه د خپل ځان په وجه باندې څوک وجل نه غواړم، د مسلمان وینه تویول نه غواړم، په خپل کور کې دی. هغه کوی چې کم کوی د په خپلو پیسو اخیستی وقف کړی دی، د هغه کوی اوبه په ده بندې شوي دي، دی خو یې هله اوبې پې بندې کړلې. د عثمان رضی الله تعالی عنه باندې د خپل کوی چې په خپلو پیسو باندې اخیستی، د هغې کوی اوبه پې بندې شوي دي، او یو ورځ نه، لس ورځې نه، شل ورځې نه، څلوېښت ورځې پې بندې شوي دي. حسین رضی الله تعالی عنه باندې خو یو څو ورځې بندې شوي. خدا یو خاصه فرقه ډلې دی اوچت کړی دی، نو هر سړی آخري کې نسوارې په ډبې م ورته ور مات کړلو، نو پړینګ په جړه شي چې دا خو واقعي ډېر ظلم یې کړی دی چې د نسوارو کوتۍ م ور ماته کړله. نسوارو کوتۍ پېژنې؟ نسوارې چې په ډبي کې اچولي ټکم وله ورکړي او بیا یې کولاو کې شیشه کې هم ګري، غاښونه هم داسې داسې کېږي چې غاښونه خو مې ډېر خشته شوي ځکه نسوار اچومه. محمد حاجي صاحب لیدلي دي که نه؟ هغه خو درته جیب کې نه چا سره؟ خافاق حاجي صاحب سره، ځکه څوک ورته هغه هم نه کوي، واده هم نه کوي چې خولې نه یې بوی ځي. نسوار پرېږده که نه چې کار دې جوړ شي د خیرات. نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شهادت دا انتهایی مظلومانه ده، انتهایی مظلومانه. هغه جمعه چې په خپلو پیسو باندې د هغې توسیع کړې ده، په خپلو پیسو باندې د دغې جومات دپاره د افریقې نه او د دې لرې لرې ځایونو نه دا د ساګوان لرګی هغې ورته راغوښتی دی او هغه لرګی په خپلو پیسو پکې لګولی دی، هغه جومات ته د مونځ تلو نه یې منع کړی دی.
نو دا مظلوم دی. یو طرف ته ور سره ټوله دنیا ده او خلق ور سره دي، خو لیکن دی دا نه غواړي چې زما د لاسه دی د یو مسلمان وینه توی شي. د دې باوجود کنډر کیږي او دی ناست د قرآن تلاوت کوي، اسلحه نه ده راخستې، د قرآن تلاوت کوي او بیا هم د خلکو ته چې ظلم مه کوئ، دا تیارې مه کوئ. دا ولې دی داسې کوي؟ ځکه د نبي علیہ السلام هدایات دي چې کونو احلاس بیوتکم، کونو احلاس بیوتکم، د فتنې په ټیم کې تاسو د خپلو کورونو ټاټونه جوړ شئ. حرس جمع ده حرس، ټاټ ته ویلې کېږي. ټاټ پېژنې مرګ دی؟ پخوا چې به موږ سکولونو ته تلو نو په دې سکولونو کې به ټاټ اچولی و، اوس خو تاسو ټاټ پېژنئ هم نه. او چې قالین درته نه غوړېدلی، قالین غوړېدلی د هغې د پاسه هم وړه توشک هم کوناټي ته ایښي چې دا نرم نرم پاسته پاسته کوناټي دي چې دا د خیره سره ور باندې ونه خویږي. نو پخوا به دا خاورې او دا خلک به ناسو، نو چې هغه وخت کې دی لسم کړی او د دې وخت کې شپاړسم هغه سره برابر نه دی. اوس هته نه ډېر تکړه ځکه په محنت یې کړی و، خاورو کې ناسو او تاسو د کرسو والا شوئ. نه دی دوی ته صوفې اوسو لګوئ چې په صوفو باندې به ناسته کوي، نو هله به دوی سبق وایي. نو په صوفو کې خو څوک سبق نشي ویلی، نو دا به لږ په سخته باندې وی، نو بیا به سبق په سبق وي. بهر حال نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شهادت دا ډېر مظلومانه دی ښا. او دارنګه دا یوه کیسه خو نه ده، نو چا پسې به جاړو، موږ به چا پسې جاړو. نو دا خو ټول د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه شهادت وګوره څومره ظلم زیاتې ور سره کړی دی، او سره د دې نه چې د دغه کس خیخوایي کړې وه او د ته ښایسته خبرې کړې وې، خو دغه ظالم ور سره دومره ظلم او زیاتې وکړلو. نو دا جړاګانې بیا به د علي صاحب پسې به هم جاړو، نو نه څوک د علي صاحب نوم علي، هغه نه سر قلم کړی شوی دی، تنه په یو ځای کې د سره مې سرې په بل ځای کې دی، د هغه څوک نوم نه علي چې د سره ظلم شوی دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ د قرآن د پاسه شهید شوی، د هغه څوک نوم نه علي. عمر رضی الله تعالی عنہ په مانځه کې په مصلی کې په مصلی د پاسه والی شوی دی، د هغه څوک نوم نه علي. خدا یو فرقه یو ډله جوړه شوله د ده نه، نو بس راځئ حسین رضی الله تعالی عنہ او حسین اسې هغه زمونږ د سر تاج دی، خو لیکن منګه ته دا حکم نشته دی. که دا حکم وی نو دا فریادونه جړاګانې به اول موږ په نبي علیہ السلام کولې، بیا به په ابوبکر صاحب کولې، بیا به په عمر صاحب کولې، بیا به په عثمان صاحب کولې، بیا به په علي صاحب کولې، بیا به په زبیر صاحب کولې، بیا به په طلحه صاحب کولې. دا ټول عشره مبشره دي او څومره په بې دردۍ سره شهیدان شوي دي. طلحه صاحب څومره په بې دردۍ سره په جنگ جمل کې جنگ ختم دی او دی شهید شولو. زبیر رضی الله تعالی عنہ جنگ ختم دی، دی شهید کیږي. نو دغه مظلومان دي، ځکه دوی د جنگ نه بعد شهیدان کړلی شوي دي. جنگ خو بیا جړه پکار بیا په دوی باندې ده، ویر بیا په دوی باندې دی که، خو لیکن چون کې اجازت نشته نو موږ ځکه په دوی جړه نه کوو، نو په حسین صاحب هم نه کوو. نو مظلومیت هغه په هر یو کې د یو بل نه زیات دی. که په دا شانوی نو بیا پکار و چې موږ جړه حمزه رضی الله تعالی عنہ چې سید الشهدا دی، شونډې پرې شوي دي، غوږونه پرې شوي دي، سینې سیرې شوي ده، اینې راویستلې شوي ده، چکونه پرې لګولې شوي دي، نو جړه خو په ده باندې پکار وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې د سره دا عمل شوی دی، د نبی علیہ السلام تره دی، نو بیا خو جړه په ده باندې به کوو، نو موږ به په چا جاړو. خلاصه دا شوله. نو زمونږ دین زمونږ شریعت موږ د دې جړاګانو نه منع کړي یو چې په مړي باندې به د 3 ورځو نه بعد خفګان اظهار نه کوي. بس کیسه ختمه شوله چې 3 ورځې تېرې شولې، بس خپل نظام برابر کې، خپل نوکرو ته ځې، خپل سبقونو ته ځې او خپل د خیره سره دکانونو ته ځې. ځکه که دا کوئ نو بیا خو به مو ټوله زندګي په دغې شیانو په دې ویرونو کې تېره شي، نو ویر خو به نه کوئ که نه د خیره سره. ښه جي.